عزتمنو مسلمانانو ورونو د سیرت په سلسله کې د خو پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت واقع شروع شوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه ځان سره کو او د صدیق اکبر رضی الله عنه د کور نه دوانه روان شو. بعض کتابونه لیکلي دي چې د کور د شاته اړخ نه ووتل، عام دروازه باندې چې تګ راته کېږي په هغې لار نه، د کور شاته اړخ کړکۍ باندې ووتل. د هغې وجه څه وه؟ د هغې وجه دا وه چې په عربو کې بعضې افراد او بعضې قبایل داسې پیلرې نه یې مخکې کړه، دا چې رستو کې دا خرابېږي بیا پیلر نه یې مخکې ډډه ولګوه. بعضې افراد داسې وو چې هغوی به د قدمونو د پلونو نه اندازه لګوله چې په دې لاره باندې څوک تېر شوی، دا سړی دی که ښځه ده، د پلونو نه به اندازه لګوله او دا به اندازه لګوله چې د کومې قبیلې دی، سړی دی که ښځه ده، بیا د کومې قبیلې کس دی. دې ته به علم القیافه وي او داسې کس ته به قایف وي. بنو مدلج یو قبیله وه، د هغې افراد په قیافه شناسۍ کې ډېر ماهر وو. هغوی به د آثارو نه اندازه لګوله چې دا فلانکې سړی په دې لار تېر شوی. مجزز مدلجي دا په هغه زمانه کې یو کس و، د دغه واقع مشهوره واقع ده په احادیثو کې او په کتابونو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مشرکین او کافرو هر قسم تکلیف رسول او هر قسم مالی جانی د عزت او ابرو په لارې د کور د خاندان بنو هاشم مزمت داسې یو لار او صورت پاتې نو چې په هغې کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ایذا نه ورسولي مشرکین. په دې کې یو دا وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي و زید ابن حارثه، د ده واقعه تاسو ته مخکې بیان شوي. دی د حضرت خدیجه رضی الله عنها غلام شو، بیا حضرت خدیجه رضی الله عنها الکو ماشوم، بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته هدیتن ورکو چې یا رسول الله ستاسو خدمت وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دی بیا آزاد کو، د ده پلار او تره ده پسې یمن نه راغلی و، دی چا اغوا کړی و او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوښتو، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل چې دنه تپوس وکړئ که دی تاسو سره ځي نو زما طرف نه اجازت دی. دا واقعه دلته بیان شوي وه. ده وویل چې یا رسول الله ستاسو صحبت او ستاسو معیت زما خوښ دی، زما پلار او تره نه دي پکار ځکه چې هغوی کافر وو. دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دومره خوښ و چې په ابتدا کې پزوی نیولی و، متبنا لیپالک، او چې بیا کله قرآن کریم کې الله جل جلاله هغه آیات نازل کړل چې په هغې کې د پردي زوی حکم د خپل زوی په شان نه دی او الله جل جلاله د ده نه لکه د اجنبي په شان د پردې احکام نازل کړل او د هغې تفصیل تاسو ته بیان شوی و. نو بیا یې متبنا خو نو، خو دومره وه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره ډېره زیاته مینه وه. ده ته به حب رسول الله وی، دته نبی کریم صلی الله علیه وسلم واده وکړو، د هغې واده نه بیا د ده یو بچی پیدا شو، د هغه نوم دی اسامه بن زید بن حارثه.
دی چونکې د پیغمبر علیه السلام ډېر خوښ و د ده د زوی اسامه ابن زید هم ډېر خوښ و نو مشرکینو خو پیغمبر علیه السلام ته هر قسم اذیتونه او تکلیفونه رسول نو د دې اسامه په باره کې به وی چې دا د زید ابن حارثه زوی نه دی دا پردی زوی دی او د زید ابن حارثه ښځې خیانت کړی دی د خاوند سره نو دا بچی د بل چا نه راوړی دی نو دا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د زید ابن حارثه نسبت کېدو نو پیغمبر علیه السلام ته په دې باندې سخت تکلیف رسېدو او د ویلو سبب شاته هغې دا کتو چې زید ابن حارثه د رنګ نه ښکلی و حسین و جمیل و ښایسته و او اسامه ابن زید د رنګ نه سکاڼ و تور و نو دی به وی که چېرې دا د ده زوی وی نو د ده رنګ به داسې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تکلیف رسېدو نو دا مجزز مدلجي قائف چې دا په مکه کې ماهر قیافه شناس او د مشرکینو دپاره د ده قول حرف آخرو د چا باره کې چې به ده ووي څه خبره به وکړه نو هغه به تسلیمېده ځکه چې کافر و د خدای نه منله د الله د رسول یې نه منله د قرآن یې نه منله د سنت رسول الله یې نه منله خو د داسې خلکو د ساحر به یې منله د کاهن به یې منله د قایف به یې منله د دې دریو خلکو خبرې به یې منلې دا مجزز په لار تېرېدو دا زید ابن حارثه او دا بچی اسامه ابن زید دواړه په ځمکه باندې پراته دي څادر یې په ځان اچولی دی اوده دي او مخونه یې پټ دي سرونه یې پټ دي خپې څرګندې دي نو د مجزز قایف د دې خپو ته وکتل دغه ځای کې کافر هم خواوشا ولاړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موجودو نو د مجزز قایف ووی ان هذه الاقدام بعضها من بعض دا قدمونه د دې د یو بل سره رشته د تعلق دی یعنی یو پلار دی یو زوی خپو ته د هغې وکتل خپو نه اندازه ولګوله دومره ماهرو چې پلار تیریږي و د خپو نه اندازه لګوي چې دا پلار او زوی دي لکه مونږ د مخ څېرې ته وګورو نو کله کله اندازه لګوي چې دا د فلانکي زوی ښکاري خو هغې به د خپو نه م اندازه لګوله د پلون نه به م اندازه لګوله نو کافرو چې دا واورېدل نو په هغې باندې خو یخې اوبه توی شو ساړه شو او هغې نه پسې ژبې خولې بندې کړي دا خبره به یې نه کوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور ته لاړو نو ډېر خوشحاله نو کور کې ته نه بیبي تپوس کوي چې یا رسول الله ته خو ډېر خوشحاله یې وایي چې تا ونه کتل چې دا مجزز مدلجي نن تېرېدو او هغه داسې ووایي نو دې سره د کافرو هغه خبرې هغه بندې شو داسې ماهرو رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدیق اکبر رضی الله عنه د کور بعضې وایي چې د شاله طرف نه وته ځکه چې کافر راځي نو د کور مخې ته به راځي او دلته که دی پلونو ته ګوري نو دلته نه اندازه نشي لګولی رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا ته صدیق اکبر رضی الله عنه ورسره دی ورسېد نن سبا په مکه مکرمه غار سور ته ورسېدل مکه مکرمه کې دغه غار ته نسبت کېږي والله اعلم او د خلکو وینا هم د تواتر طبقه کې راځي بعضې خلک نن سبا وایي هلته چې لاړ شي عربو ته چې یو اثر ته ځي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابو نښې نښانې ګوري نو ټوله دنیا به وایي چې دا د فلانکي قبر دی دا د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر دی دا د فلانکي نښه ده دا غار حرا ده هلته به هغه خلک تا ته وایي چې تا سره څه دلیل دی چې دا فلانکی ځای دی دا ډینګړی دی نو تواتر طبقه د تواتر مختلفه اقسام دي طالبان د دین د احادیث پیژني تواتر اسنادي تواتر طبقه تواتر فی التعامل تواتر قدر مشترک او دا سلور وړه دا یقیني دلایل دي قطعي دینه چې کومه نتیجه روزي نو هغه یقیني زمون په المارو کې قران کریم پروت دی او مونږ قسم خورو په دې باندې چې دا هغه قران دی چې کوم الله جل جلاله په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل کړي کته نه څوک د پوسو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم غسوار له سو کال مخکې تیر شوی تعالی دلیل نو دلیل یې دا دی چې تواتر طبقه سره دا ثابت دی ټوله دنیا وایي چې همدغه
د ټول دنیا د مشرق او د مغرب او د شمال او د جنوب د ټول خبره غلطه تا ته چې یو کس وای چې ستاسو د جهاز ټیکټ ما بوک کو ټیکټ ته کنفرم دی او کې شوی دی په فلان کی تاریخ باندې راځو حج ته عمره ته وځي ته د یو سړی په وینا باندې غزې ته ځان رسې د یو سړی په وینا ته د چین سره او د جاپان سره کاروبار کې او دا سړی هم ګډ وړي او په دې کې ته د دومره مخلوق د ټوله دنیا خبره نه مانی نو بهر حال په مکه مکرمه کې جبل سور نومي غر دی باغې کې غار دی هغه ته نسبت کیږي چې دا هغه غار دی کوم کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم درې شپې تیرې کړې وي د صدیق اکبر سره او دا غي تذکرہ په قران پاک کې د اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا رسول الله صلی الله علیه وسلم بکر صدیق سے غار ته وخت مونږ دغه غار ته ختی چې تاسو هم سوکتلی نو په کم 2 غنټو کې د لاندې نه بر د غره په سر کې د جبل سور او چت غر دی او کم 2 غنټو کې ختی واپس یې کلونه سړی زر راځي آسان دا غر داسې دی چې په دې کې سړی ودرې دی نشي او نن وته لار ډیره څنګه دا وړه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق چې کله ورسېدل نو صدیق اکبر وته وی چې یا رسول الله تاسو بهر ودرېږئ تاسو ته 13 جمعه باندې واقع تیر شي و چې په لار تلل نوم ته صدیق اکبر کله وړاندې شي کله ورستو کله خي طرف ته او کله ګس طرف رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وته فرمای چې ابو بکر دا ولې ته داسې کې ویا رسول الله چې ما سره دا یا رشي چې تاسو ته بسوک په مورچه کې او کمین کې ناستې نو زمخ کې شم او چې دا یا رشي چې شاتنه طلب پتا سو پس سوک را نشي عملونه کې نو زرست شم او چې د خي طرف نه یریګم نو خي طرف ته شم تاسو چې ګس طرف نه یریګم د دشمن نو ګس طرف ته شم رسول الله صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ابو بکر ته پدې یریږي چې زه قتل شم او ته پاتې شوی چې یو دې ته وای دوستی دې ته وای صداقت چې غیر جا پیر ته تاویږي ځان په خطر کې چې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله غار ته لاړم ابو بکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو کې چې یا رسول الله تاسو بدن نه زی ول ززم زدن په غار کې ګورم چې چرته موزي شي ني مار لړم پکې ني چې تاسو ته اذیت ورسي او بيدام فرمایل چې زه کچره زمړ شم نه یو کس بلړ شي د دنیا نه او کچره تاسو وفات شوي او سسیز اوچی چلی نو بیا دا الله جل شانه پیغمبر او ټول مخلوق او ټول امت لپاره د تباہی باعث بدا جوړ شي نو زمات لل او زما مرګ عمر خبره نه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم عبارت درلو او صدیق اکبر په خپل نه نوت بعض خلک ستاسو په علاقو کې پاتې کېږي نن سبا او تاسو به د صدیق اکبر بد وي د صحابه به ته بد وي په دې کلو کې ستاسو په مالتونو کې وباد کېږي دا د دین دشمنان دي د اسلام دشمنان دي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمنان رسول الله صلی الله علیه وسلم خود عام صحابی مبارک فرمایي الله الله فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا دا الله نو یریږي الله نو یریږي الله الله فی اصحابی دا الله نو یریږي زمانه صحابه مبارک دا تحذير دی الاسد الاسد الله الله فی اصحابی بعض خطیبان په دې ځای وقف کی الله الله وقف نه دی الله الله فی اصحابی دا نسب معنی ظاهری اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں فمن احبهم فبحبی احبهم جس نے ان سے دوستی رکھی تو وہ میری دوستی کی بنا پر ان کو دوست رکھتا ہے ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم اور جس شخص نے ان سے بغض رکھا دشمنی رکھی چچا دې سره کینه وساتره نو زمان سره بدړه کې کینه د زکه نو دې په دې معیار باندې بدل پدې تل ځانو تلی چې هغه صحابي چې داغه د صحابیت تذکرہ په قران پاک کې ده د بل صحابي تذکرہ په قران پاک کې نشته د ټولو صحابه شته یوځه لیکن ځان ته یو کس تذکرہ د لفظ د صحابیت سره دیر شو سیبارو کې صرف او صرف د ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک ده ان تنصر الله اذ يقول لصاحبه لا تحزن
जब इस पैगंबर ने अपने सहाबी से कहा, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, अपने सहाबी से कहा, और सुमर तफासिर च मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़माने न तरस पूरी लिखल शवी दी द टोल मुफस्सिरीन वही कदा अहल हक़ थी का अहल बातिल ली साहिब न मुराद अबू बकर सिद्दीक दे टोल मनी बिया वही च अबू बकर सिद्दीक सरे दुश्मनी वा दे पैगंबर अलैहिस्सलाम दुश्मन हो दास दुश्मन जे आवाज़ पे आवाज़ शिनो दुश्मन तब खैर रसई के नुकसान रसई अब देते न गिर शाबिर तावीगी लकद पतंग पशान जे चरता सो को नुकसान न रसई अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु दन शुगार टोल सफ़ाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते फरमाया कि या रसूल अल्लाह दन शे गार में टोल सफ़ाक दे गार के सड़े उधरे देनिश पदे बानी गट गट प्रोत ते चुकुम तरफ ते निस्बत की कि दा गार सोर दे अगदा से दे लका ते चियो मंगे मात शी द मंगी दा वेख उल्टा पसबान की दी दगा से पोरता न होते दे और दन न डट दे लान में जे पके प्लन दे काफ़ी कसान पके राजी खो उधरे दे निश द्वारा हज़रात दन लाड़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु फ़ौरन दगार पखलबाने जोला रालो जोला गे अब वहाँ पे जाल आवा छोला जाल पे बाने वाशा दगार पखला और योमना अल्लाह जल्ल जलालहू ज़रगुना का दागे दुमरा सांग और से गटश व चपागे की कुड़कुड़ई जाल वाचोला नरो बिशा दादवाड़ा लो पके अगई वाचोले दादा अल्लाह हुक्म अल्लाह जल्ल जलालहू चे हिफाजत कई न तारी अन कबूत सरम कोलिश और वगत दी ज़रूरत निश्त चा पे हिफाजत की मुशरिकीन चे संग सहर दगा से जलील और रसवाशुल चे कतल अली से बरा पासे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द बिस्तर ना चे कत दा खो अली दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारा के तपोस कुछ यासश वे मा तो खबत निश्ता आखो दन निश्ता दे जोड़ गिर जा फिर दमागे पर कुसो के ख्वारिश दगा वक्त के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकर सिद्दीक से सर बगार के देशपा पशपा होती दमके पर कुसो के मंड यो तरफ था बल तरफ था उतर उतर गिरजी अबू बकर सिद्दीक से कोर तलाड़ा हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा द सिद्दीक अकबर मशरलुल हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा अगवत बार रो वत वर रो टकोलो अबू जहल खपल तलो वतयो च प्लार दे सशो ऐन अबूक प्लार दे सशो अगवत वही च ला अदरी मा त पता निश्त रे ज प्लार में सशो अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा दगा वक्त के माशूम वजनी वा फरमाई चदा अबू जहल इंतहाई फ़ाहिश सड़ो ढेर ज़ालिम व फ़ाहिश बेहया व बेशर्मो वे सपेड़े माता दे मख्तर अखलासा का न जमा पर वक़्त वाली वाली ज़माना प्रेवत दम रसख गुजार रख बिया अबू जहल गिरचा फिर गर्जे दो बे इनाम वेस्तु चेचा पद द्वाड़ो के योकस माता रावस्तु नगत बज सिलू खान वरकुम सिलू खान डिर्श खलक ख्वारिश मुशरिकीन सो क्यों तरफ था सो बल तरफ दगा जबल सोर तो हम कसान राले और दे खल को बजान सर दगा कायफीन गर्जोल चे न खपत मुंतरा की जक चागा टाइम के मकदा से न वाला कन्नन सबा च संगदा च सड़कुने पाखदी फरशुनरी च तब द कोर न रोवत स्ता प कोर के बम शगव द कोर न बाहर बम शगव द गुरुन पमंस के या गुरुन दी या शगर न च सड़े बाहर उजनो पल्ला व पता लगी पस मकबानी न दा कायफीन बेजान सर कड़ू च दई मुंग तो वही छे पदे लारतली दी दा कसान दई वर पसी तल दायात साथई मंस के खबर हो कम च नन सबा प आसार व अलामात बाने तगल नशिनी वे खपल मुद्दा अलैहि नशqa बकोले स्तान चगला होका और ब्या बाज़ खलक कोई कुज़ा गर्ज और बाज़ी नुक तूर की और बागे के माशूम तो वही पदे कैसे शहर नो तो वही दासे दासे दास और पदे बाने तदा चागरेवान तलाश के जता जमा गली जका ची कुज़ा गर्ज मुंगरजोली दा और तासा कुज़ा उदरे दा और या पनुक की माशूम तो उली दिस्ता से रवा न पदे बाने तगल नशीनी ज़मम पदीन के प मज़हब के द मुजरिम द निवो खपल उसूल लिज़ाबिती
دا وهمیات دي او دا خیالات دي، توهمات دي. په توهم باندې سړی نشي وي. نن سبا ډېر خلک داسې دي چې یو کس مجرم وي هغه لاړ شي او د هغې مجرم په پت کې د هغه په تیلو کې بې ګناه کسان سوځي، قتل کې ونیوی شي، په غلا کې ونیوی شي. دا سپي راوستي دي، سپي بوی کو او هغه به باندې پنجه کې چې دا سړی دی. دا ټول علامات دي په دین اسلام کې، په شریعت محمدیه کې. په دې آثارو باندې ته مجرم نشي نیوی قطعا. دا یو ګمان کې دی شي ځن اوس که چرته هغه ته ووایي چې زما شی روک شوی دی او ته هغه اقرار وکړو ستا په وړاندې چې او ما دا وړی دی، نو په اقرار یې نیوی شي. یا هغه ته په نظر کې اوس ساتي کسان دی وکتل او هغه کسانو تا ته ووایي چې دا سړی مونږه په دې وخت کې دې ځای څخه مونږ لیدلی و او هغه دا شی زمونږ د سترګو په وړاندې وړی دی، پټ کړی دی. نو د دې دوو کسانو په شهادت سره په ته لاس اچولی شي، نیوی شي. او چې کله اقرار نی او ګواه نی نو بیا خپل مجرم ته نشي نیوی. او کچا اونیو او دغه سړی وهي او ټکوي وهي او ټکوي، نو د ځان د هېر نه سړی بیا هر څه وهي وهلو ټکول د چې دی مې نه پرېږدي وجنې مې، نو هغه اقرار نه دی. بهر حال رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم غار کې دی دې ځای ته کافر رو رسېدل، کافر رو رسېدل. نو چې کوم قایف به ځان سره راوستی و، نو هغه قایف به ورته ووایي چې دلته نشته دی غار کې، ځکه که دلته وی نو نښې دا دي چې دې جولاګي به دلته جاله نه واچولې او دا کړکوړه ناسته ده په هغو باندې، نو دی به دا به دلته دی به ناستی نه کولو که دې غار کې څوک وي دلته څوک نشته. په یو موقع باندې ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیان کوي چې صحاح روایتو کې صحیح بخاری کې د هجرت واقعه ده چې یو کافر رالو، نو ابوبکر صدیق سے بخپی لیدې. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله دا کافر راغلی مشرک، کده د خپل خپو ته وکتل نو هم ورته مونږ ښکاره شو چې سړی داسې ګورو نو کله ښکته شی نه ښکاري، چې ټیټو ګورو نو بیا ښکاري. که خپل خپو ته وکتل نو هم به مونږ وویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ابوبکر لا تحزن ان الله معنا ما ظنك باثنين الله ثالثهما. اے ابو بکر غم مکو، ان الله معنا، الله زمون سره دی. او بیا فرمایل ما ظنك باثنين، ستاغه د دوه کسانو په باره کې څه ګمان دی؟ الله ثالثهما، چې غي سره دریم الله وي. دلته کې د الله د معیت نه مراد خصوصي نصرت او حفاظت ته اسی خو الله جل شانو د هر چا سره دی، تا ما سره دی او د کافرو سره هم دی. د کافرو سره کېدو نه مراد دا دی چې کافر یې په نظر کې دی، الله جل شانو غي سره دی، د هغې حصي او حرکت د الله نه پټ نه دی. او الله جل جلاله د خپل نیک بنده سره دی، الله جل شانو د هغه سره نصرت او مدد کوي. او الله جل جلاله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر سره دی، دا خاص نصرت او خاص حفاظت دی چې هغې ته څوک څه نشي ویلی. د فرښتو حصار و د دوی نه ګیر چاپېر، د فرښتو لښکر د دې غار نه تاوي. یو کافر دننه اذیت ورته نشو رسولی، کافر به ټیک ته ولاړ. وستا د هغه دوو کسانو په باره کې څه ګمان دی؟ الله ثالثهما، جن کا تیسرا الله ہو، چې هغې سره دریم الله. دا اوس افضل ترین رفاقت مرګرتیا ده چې په دې موقع باندې د معیت د باری تعالی دا لقب صرف محمد رسول الله او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته حاصل دی، بل چاته نه. بل ته دام وایم چې ابوبکر صدیق صاحب چې اوتر کېدو او غمجنو، نو هغه د ځان دپاره نو، هغه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره. دا مخکې حکایات هم تاسو واورېدل او دلته قرآن کریم کې لفظ استعمال شوی دی لا تحزن. یو خوف دی او یو حزن دی، دې دواړو کې فرق دی. خوف علی ما آت وي او حزن علی ما فات وي. او دویم فرق مولانا قاسم نانوتي رحمه الله ذکر کړی دی، الخوف يكون على النفس والحزن يكون على الآخر على الحبيب.
خوف د سړی د خپل ځان په باره کې او حزن د بل چا په باره کې. خوف یری ته وي. الله جل شانه په قران کریم کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قول مبارک حکایت په دې الفاظ سره نه کړي لا تخف ان الله معنا، بلکې فرمایي لا تحزن ان الله معنا. لا تخف معنا یریګما سړی یریږي بزان، او لا تحزن معنا د غم کو او غم سړی په خپل محبوب سیز باندې کوي. د چا اولاد وفات شي زوی مړ شو ځوان زلمه نو غم پې کوي، یارنی دلته غم وي. مال لاړو نو غم جن وي، کاروبار تباہ شو نو غم جن وي، بل یو محبوب لاړو نو غم جن وي. نو غم پزان نی د بل سیس په وجه او خوف او یره په خپل ځان باندې. نو د صدیق اکبر رضی الله عنه جانثار ملګری غم خوف نو قران کریم غم لفظ ذکر کړی دی لا تحزن، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چې اسنی دی تاسو قضیت او تکلیف نه راسي او تسلی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکی لا تحزن ان الله معنا. هغه کافر مشرک ولاړو ناصاب هغه د سماجی تکې ناستو او د سماجی تکې ناستو نو مخې دیدو ځکه چې دی په غټ غټ ته غار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وتفرمه وګوره ابوبکر کې چرې د پته وي چې د غار کې سوکشتا نو دی به مونږ ته مخامخ نو ناس دین معلومیږي چې د پته ده چې دلته کې د غار کې سوک نشته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه مطمئن شو، دین دام معلومیږي چې په مشرکین او په کافرو کې حیا و، دومره حیا چې د عرف خیال به ساتل. نن سبا عجیبه حالات شو، خلقو کې حیا نشته. بخاری شریف کې الفاظ دي چې د مخکې نبوتونو انبیاء په کلام کې چې خبره مشترکه را روانه ده غدا ده اذا لم تستحي ففعل ما شئت، جب تجھ میں حیا نہ رہے تو جو چاہو کر. چې کله درکې حیا پاتې نشي سپین سترګې بیا چې څه خوښي هغه کوه. دلته مسابق بس ډک ناشتي بس کې به خلق ناشتي وکسان الکان کالجان ولاړ وي، چرته به د جنۍ تذکره کوي، چرته به د یو سیس تذکره کوي، چرته به د بل سیس د بپلارم وي د بترونم وي د بداسه مشرانم وي د بد ډکه صلی په مخ کې د فحش لګیای وي. دا به حیا په خلکو کې نشته. بعضې مجالسو کې سړی اعلان لګي دا پکې حیا نشته، او چې کله سړی کې حیا ني دی بیا د الله جل جلاله معصیت خو کوي، خو په هغې باندې جرأت هم کوي، خپله پهلواني هم ظاهرې چې ما داسې کړي، حیا پکې نشته ده. او حضرت اسماء رضی الله عنها چې د ابو جهل په باره کې فرمایي چې بې حیا و، دا ځکه چې عام ماحول داسې نو چې جینکو ته به چا سپېړه ورکوله، ځکه چې په عام عرف کې د کافرو هم جنۍ ته سپېړه ورکول ممنوع. نو ځکه فرمایي هلته سیرت کتابونو لیکلي دي چې حضرت اسماء رضی الله عنها فرمایي چې ابو جهل ما ته سپېړه راکړه ځکه چې دا سړی ډېر بې حیا او فاحش. نو دلته نه دا کافر واپس شو د جولاګي جاله چې ولیده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر په غار کې د دې کیفیت سره درې شپې کړي دي ښه په دې غار کې درې شپې کړي چې د مکې خلک ټول غونې په آرام شي ساړه شي منډې تړلې وي د هغې نه پس په مدینې ته روانې. یو څو کسانو د هغې ډیوټي مقرر کړې وه، په هغې کې یو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی بچه نوجوان زلمه زوی عبدالله ابن ابی بکر او یو عامر ابن فوحیرہ صدیق اکبر غلام او دریم عبدالله ابن اوریقت. دا عبدالله ابن ابی بکر دا مسلمان دی، دا ابوبکر صدیق صاحب زوی دی. د دې دا ډیپټي مقرر کړي و چې ته ځه مکه کې اوسه او چې چرته کې د کافرو مجلس وي نو هغې ته ځه او غوږ کېده چې دوی زمونږ په باره کې څه وایي مونږ ته رپورټ را رسوه. دا تجسس دی، د چا پټ رازونه د کافرو د دشمن معلومول دا د مسلمان لپاره جایز دی. مسلمان اودنی اوده پاتې کېدل دا د مسلمان کار نه دی چې د دشمن نه بې پروا شي. نن سبا دشمن هر قسم میدان کې مخ کې دی، په جاسوسۍ کې مخ کې دی، په وسله کې مخ کې دی، په فوج کې مخ کې دی، په ټکنالوژۍ کې مخ کې دی.
او دا مسلمان کې چرته پاتې را پاتې اصله د کافر نه والی نو هغه ته ورکی او ذر کثیر به باندې ورکی او ځانم نه خبرې ده کافر او د دشمن د دو پیچ نجلې په کوم طرف باندې ما باندې عمله کوي اقتصادي د معیشت په حواله سره ک جانی ک مالی او ک مذهبي او شرعي هم لرا باندې کوي زمما مذهب او ایمان ته نقصان رس په دې ځان نه کوي وجه دا چې ایمان نه نه پکار او مال خو پکار خو اوذه په غفلت کې پروت دا غي نمزان نه خبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې وخت کې خپل پوره تدبیر کوي بعضی خلک هغه خلکو ته د دین غلطه نقشه خي اسباب اغرزو دا مات کا هلکه چې وبلګي نو بیا خو بل شي د کور ځان سره په وګوړي او ورخړې ځکه چې د پته ده چې په لاس باندې ورخ نشم سموله او چې کله د الله جل شانه د الله د رسول تعلیمات راشي نو دغه وخت به اسباب غرزه بیمار پرې دی خدای به خکې او دا کار داسې دی او دا داسې دی دا داسې دی دا خو الله جل جلاله اسباب درکړي دي او چې کله د الله جل شانه درکړي شي به اسباب ته دا غي نه فایده نه لري او کافر به تیواله او ته د الله جل شانه د تکوینی ضابطو خلاف ورزي کې دا غي مرتکبي چې څنګه د الله د شرعي قانون خلاف ورزي دا نه ده جائز دغه چې د الله جل شانه د تکوینی ضابطو خلاف ورزي نه ده جائز اسباب اختیار کا او اعتماد او تکیا او توکل په خپل رب باندې ساته چې کار باغه کوي نتیجه داغه پلاس کې ده ما ته د اسباب اختیارولو امر دې ځکه ما اختیار کړ نتیجه هم اسبابونه توقع ساتل دا د مشرکین او د کافرو خوې خصلت ته دا غي کار دې کردار دې او اسباب بالکل ترکول دا د ناپوهو د جاهل خلکو کار دی چې ورک سمینو بلچې ځان سره وړي او چې ګوډ کې نو رمبې دی وړي بل څه ګوډ نه کوي او چې کله نور زینو کې راشي نو د اسباب وګرځي رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن بکر د تداویل چې تبزي سحر او مونږ ته رپورټ راړم د شپې تیار کې به وته ما سوتن د مکه ټول خبرونه راړل پلان کیږي کې غیدا سي پلان کیږي کې دې ته خلک لاړو دلته کې تاسو پسې لاړل دا شو ټول رپورټ به راړو دغه مواصلاتي نظام او غټم کې بل طریقه نه عامر ابن فهير رضی الله عنه دا غدا کارو چې ټول ورځ به غړي بيزي سره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سارویو او چې کله به تیار شو نو بیا به چې ټول شپانه به ګډ کورونو ته لاړل نو دې برالو غار ته او ساروی بیا ترا وستل او چې کومه بلنګ ونه هغه به اول شل او دې ته به پي ورک د خوراک تنظیم دا پیدا څه شه ده چې پاغه کې غذا ده مشروب ده ماشوم دوکالا او دونیم کالا مسلسل بغیر د خوراک سکاک نه پپیو باندې پای یو ساس کې وبمور کو دا ډاکټران صاحبانو په دې مجمع کې ناشتي ډاکټر خپکی نه خو باز ډاکټران وایي چې څنګه ماشوم پیدا شي وبور کو زدي سیس خلاف چې کله د مور پي وي چې د مور پي نه بیا ورکو انن سبا د مین د پي نشته چې د مور پي وي د ماشوم نو یو ساس کې اوبر تر اخره پورې چې کله د بل څه شي نو صرف پیس کې په ګرمۍ کې په یخنۍ کې مور کو د صحت بروغي په دغه یو بیماری نه راځي ان شاء الله د مور د پي د لپاره مشروع دی علاج هر قسم بکټریا جراثیم دا ختمي دا شي خبرې دي چې فورن وته وبشوروک دی وبو سره نقصان دی بیا چې د دنیا په خوراکونو مختشي غپي پاتې شي دا خپل حق غتهونه رسي نو بیا دی پسې د ساروی په دې پاغه کې الله جل شانه هم غذا او مشروب او علاج ارسلی ده دا پي به راړل او دی بسکل او بیا به دا غې نه پس دی روان شو نو بیا به سحر د نورو ګډ بنوش پنو سره دی عامر ابن فهير رضی الله عنه ساروی او وستل او هغه سره بلور نو خلق به دا ګمان نه کولو چې د چرته تلو دا سي انداز سره براتل چې څوک یې ونوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک چاته پته ونلې دا عامر ابن فهير رضی الله عنه مسلمان شو او د په بیر مؤونه کې چې امام بخاری رحم الله په خپل صحیح کې هغه حدیث وروړي د تفصیلی واقعې د باغې کې د شهید شوی او چې کوم کافر وجلو دا غي کافر سردار طفیل ابن عامر هغه
چې کوم کس ژوندې پرېښه او یا کسان ټول شهدا کل دیم پکې شهید شو یو کس ژوندې پرېښه هغه په خپل باندې ګډو او هغه ځکه ژوندې پرېښه چې زما مور نظر منلې او چې زما دا کار وشي نو زه به غلام آزادوم نو هغه مړ شو غلام نو آزاد کړي هغه مړی ته ما آزاد کړي دا یو کس پرېښه نو ټول شهیدان کړو هغه کې د عامر ابن فهیر رضی الله عنه د مدینه منورې واقع ده خرستي واقع ده دی پکې شهید شو نو دا کافر او دا سردار د شهادت په وخت کې دا غي ژوندۍ صحابي نه تپوس کوي چې دا سړی څوک دی هغه لاش ته ګوتونیو هغه ته چې دا عامر ابن فهیر ده دغه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدیق اکبر خدمت کړو ویخا وی دی خو ما اولیدو چې کله دی ما اوجلو او دی مړ شو نو د لاش اوچت شو د ځمکې نه او په بره تلو دومره حده پورې دی پورته لاړو چې د هغې نه پس بیا ما نه لیدو زما او د ده ترمنځ آسمان حایل شو یعنې څه مطلب دومره اوچت لاړو چې ما نه لیدو او بیا روغ غونې په ځمکه باندې کېښودی شو دا د اکرام د وجه نه فرښتو دی اوچت کړی په مړوني باندې الله جل جلاله دا عزت ورکړو اکرامن چې اوچتې کو او بیا کېنو پورته نه رویشته نه دی اعزاز او اکرام هغه کافر وته حیران شو چې دا څوک دی وی دا عامر ابن فهیر ده دې ته وی کرامت د اولیاء کرامت په ژوندون باندې مشته په مړوني باندې مشته لکه څنګه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معجزه شته دغه سه د اولیاء د نیکانو خلقو د مؤمن کرامت شته ثابت مونږه منوخه او چې کوم سړی د کرامت نه انکار کوي نو هغه د احادیثو د قران پاک او د ډېر مجموعه قران کریم کې دلالت النص اشاره النص سره کرامات شته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې کرامات شته ثابت دا کار د الله وی خود چا د په حق کې د چا په باره کې چې صادر شي نو هغه په الله باندې ګران وي د دې نه دا معلومیږي الله جل شانه دا غي کرام او عزت کول غواړي په ژوند دنیا په مړونی نو په مړون باندې الله جل شانه نو کله چا د قبر نه خوشبوئی خيږي د یو نیک ولی الله عالم نو د دې انکار مکوئ کله چا د قبر نه رڼا د شپې خيږي برېښنا اسمان ته زیات اسمان نه راکوزيږي نو د دې انکار مکوئ ځکه کې دیش انکه چا دروغ ویلي غبل شه دی خدا زمون د دین او د شریعت محمدیه او د سنت او د حدیث خلاف نه ده خبره دا وی سره جمع کی ځکه چې دا کارونه ټول الله جل جلاله کوي دا بنده په خپل نه کوي نو دا عامر ابن فهیر رضی الله عنه رستوی شهید شوی دی عامر ابن فهیر بدا کار کول او چې په کوم لار به عبد الله ابن بکر راغله نو دا غد خپل پلونه و باغلار جوړ شیو نو دی عامر ابن فهیر به دا غړي باغلار بوتل نو غپلونه به وران شو نو پته باندې لګی چې بدی لار سو راغلی تاسو ته ما وې ځکه چې د پلونه باغی کافر اندازه لګول بهر حال درش په تیر شوي د سلوړې مشپې دراتلو نه مخکې چې کله شپه ما سوتن شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابو بکر صدیق رضی الله عنه د غار نه د شپې ووتل دا د هجرت واقعا کله شوی دا د هجرت واقعا چې شوی نو دغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر 53 کال پورا 53 کال یو او د نبوت سویم کالو دیار لسکاله په نبوت باندې تیر شوی او دا تاریخ سویمو یکم ربیع الاول د ربیع الاول اولنې تاریخ دی او ورځ د سوا د مکه مکرمه نه چې د غار سول ته وتل نو دا د زیارت ورځ به جمعرات پنځشنبه د شپې وتی د جمعې شپه او بیا د شپې په غار کې کړي دا بیا سبا د خالی شپې په غار کې کړي دا بیا د اتوار شپې په غار کې کړي دا درې شپې کړي او بیا د سلورم شپه د محمد سلورم او د پیر شپه هغه باندې بیا د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صدیق اکبر د غار نه وتی نو دا تاریخ چې کوم دی نو دا او د شپې روان شوی دي او دریم کس
عبد الله ابن وريقط چې هغه مشرک هغه ته ابو بکر صدیق سے بغدواړو او خي ورکړې چې تذکرې تاسو د مخ کې شي وو پته وی چې دی او ته واخا چو اجرت وسره کړو مزدوري دومره مزدوري بدر کو او دا او خي په فلان کی تاریخ باندې دل تراولې غار څخه او موږ په سوريګو مدینه منورې ته موږ راځي هغه زمانہ کې په داسې دشتو کې مزل کول دا ګران لار به د خلکو نه خطا کېده ځکه چې دلته خو زمونږ په دې علاقه باندې مټی نه خاوره ده چې سړی په یو لار باندې تیر شي بیا په بل کسي بیا په دریم کس لاړ شي نو لار جوړ شي په سادین کې لار جوړ شي په وټ کې لار جوړ شي په عربو کې دا ترتیب نشته تاسو چې مدینه منورې او مکه مکرمه په منځ کې سفر کوئ نو کله کله پوخ سړک موټر وې هغه په شګو کې داسې ډوب شي چې تا ته پته لګني چې سړک چرته دی نو چې پوخ سړک پکې ډوبېږي دا سیلۍ چلیږي یا شګه خو شان راځي په سړک باندې شګه وګرځي یو لوی صادر د شګه وړېدلې خې طرف ته وګس طرف ته چې څنګه شګه داسې په سړک هم ټوله شګه ته تخکړي نو چې کله دا شګه نو هغه زمانہ کې د لارې سپتن لګېده نو د هغې دپاره به دلیل ځان سره په لار اغشتو چې نن سبا ورته په دې نوي ژبه کې ګایډ وایي لاره به خوله چې دا لار مدینې ته تلي هغه به غرونو ته کتل نخو نخانو ته به کتل نو د هغې نه به په یو لار ورسم ځکه چې کله سړی که دغسې روان هم شي بالفرض چېرته داسې ځای مخې ته راشي چې هغه کند دی هغه داسې کاڼي چې په هغې کې مزل نشي کولی اوس بنښتی نو اجرت به یې دې سړي ته ورکول نو دا عبدالله ابن وريقط سره ابو بکر صدیق صاحب خبره کړې وه چې موږ به مدینې ته رسې اجرت یې ورسره مقرر کړی او دا دوه اوښې به موږ ته راولئ دې نه معلومه شوه چې د کافر سره معامله دا جایز ده کافر سره معامله دا جایز ده یو مواسات یو معاملات یو مودت او محبت د کافر سره مواسات جایز ده د کافر سره معاملات جایز دي د کافر سره موالات او محبت او مودت نه دی جایز د درې سيزونه وپېژنئ دغسې د ملحد او زنديق سره هم لومبی شی معاملات دي مواسات دي ته وایي چې همدردي وکړي مثلا یو کافر ته تږی ویني چې د تندې د لاس مري نو هغه ته اوبه ورکول لا کار ثواب دی اوږې دی د لوږې د لاس مري هغه ته خوراک ورکول لا کار ثواب دی لکه څنګه چې سپي ته ثواب دی پيشو ته ثواب دی یو بل سیس ته ثواب دی ځنګلي شی دی دغسې کافر ته ورکول ثواب دی ته مواسات وي تا د شکور نه روټۍ وړه هغه کر د خوراک څه نشته دی هغه غریب دی یا نن سبا اختر دی مسلمانانو کره غوښه ډېره ده تا سره یو کافر پاتې کېږي هغه نه قرباني کړي دا ځکه چې مسلمان نه ورکره پیسه شته دی چې ځان ته تنظیم وکړي او د هغه په کور کې ناهاري دي نو ته که مسلمانان ټول پوره شوي او دته دې واستوله بهتر مسلمان ته اول ورکول دی چې غریب وي او که هغه ټول پوره دي دغه وخت کې تا سره دا دی کافر نه دا مواسات دا جایز دي په دې تمه کېږئ مه دلته دې ځای ته اکثر پرچیانې راغلي دي چې داسې کس دی د هغه عقیده خرابه ده او هغه ما ته دعوت وکړي نو زه دعوت کې شریک کېدی شم هلکه دا تپوس ولې نه کوې چې زه هغه ته دعوت کولی شم که نه لونې تکړه شه او په ځای د دې چې د هغه دعوت ته قبلې دې ته انتظار کې چې هغه تا ته روټۍ کړي ته هغه ته ولې نه کړي د مسلمان دین اسلام دا خو اعلی دین دی مؤمن هغه خو فوقیت لري وانتم العلون ان کنتم مؤمنین نو چې کوم اعلی دی کوم مشر دی هغه ته پکار دی چې هغه بل ته چې هغه غریب کمزور دی هغه ته وکړي نو مواسات جایز دي ښه او موالات دوستی محبت چې رسته شی مې ذکر کړو دا حرام دي موالات دي ته وایي چې بزړه کې دا سره مینه ساتي کافر دی خوخي داغه حلیه او لباس دی خوخي داغه معاشرت دی خوخي داغه سوسایټي دی خوخه ده داغه کردار او عمل له خوخته داغه عقیده او نظریه او سوچ دی خوخته نو دا حرام دي او دې کې خطر ده کې دې شي چې ته د اسلام نه لاس ووینځي کفر ته ورشي کچره داسې شی وي چې د هغې د دین سره تصادم راځي ته دې سره کافر کېږي دې ته موالات نن سبا دا ډېر زیات دي مسلمان پرېږدي او دوستي د زړه نه هغه د کافر سره کوي په حکومتي سطح باندې هم په سیاسي توګه هم جماعتي سطح باندې هم او افراد هم داسې کوي په دې سخت پابندي د قرآن کریم کې الله جل شانه زې په زې منع فرمایي دا حرام دریم شی معاملات دي ته وایي چې د کافر سره غشتو خرڅول کې چین ته لاړې جاپان ته لاړې
یو کافر سره معاملات کې داغه نه مصنوعات خلک په خبر ته راړي دلته خرڅه کولې شه ده معاملات خودي کې یو خبره یاد ساتئ چې کله دغه کافر ملک یا دا فرد یا دا جماعت یا دا حکومت چې د چا سره ته معاملات دنیوي کې دستا پیغمبر تسبق وی ولیاذ بالله او داغه بشان کې ګستاخی کوي لکه نن سبا تاسو ته معلومه ده په سوشل میډیا باندې خبرونه د اختر په موقع هم موږ دا وینا کړی د داسې خلکو بالکل قطعا بایکاټ پکار خو زما عزتمند نن سبا په موبایل باندې یو عجیب تماشه شروع شوې ده یو کس به یو ته میسج استایغه ته وایي ک دیوان استورنه داخله فرضي بو کې اوالان کې د بدغه مصنوعات په خپل استعمالي د په دسترخوان په پیپسي پروتي کوکا کولا و پروتي دا سيزونه پراتی ده به استعمالي حالانکه د یو 3000 کسانو ته د میسج استولې الکه د ځان نشورو کا ته به بل تاسو بل به بل تاسو عمل به بیونک لوغن نرشه تکړه خپل ځان نه شورو دغه کریم دغه پودر دغه یوشه دغه دا سوتوي دا وخت چې باندې وینځي دا سيزونه دا مختلف قسم سيزونه د دې ملکونو ناراضي دا مسلمانان یا سپا دوکا کې مختکړي دي پیسې باندې اخلي ته چې د شړشمو تیل په سر او په ګیره لګي نو وخت به دې توريږي نه او ته چې دا شیمپو مې په دا سيزونه لګي نو د دې هیڅ فایده نشته هغه سات چې کوم دې وخت نه رمینور به کې څه فایده نشته تیل چې ته په بدن باندې لګي نو ستا بدن ته دنه قوت رسي طاقت رسي او ډوکی مضبوطي ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو نه ایثار کړي زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک راځي د موږ شمایل او د حدیثو په کتابونو کې چې دومره تیل به مبارک په سر لګول دومره تیر به په سر لګول کأن صوبه صوب زیات دی مجمع کے علماء نزدیک طلباء کأن صوبه صوب زیات ایسا لگتا تھا جس طریقے سے ان کا کپڑا تیلی کا کپڑا ہے دا سے وہ لگے دا چې هغه کپڑا چې کومه په سر باندې به رومال به خو د تیلو د استعمال نه پس د تکیا د پاسه هغه به داسې ښکارېدل لکه د تیلی کپڑا او تیلی پیژنې تیلی هغه سړی چې د تیلو کاروبار کوي په غاڼې باندې تیلو بس د شارټ شمونه د زیتون نه د یو سیز نه د بل سیز نه تیلو بس دا هغه کپڑا په غاڼې بیا به وایره وای نو هغه جب جوب به تیلو نو دغه صحابي تشبیه ورکړي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سر مبارک د تیلو نه پس استعمال لپاره کپڑا هغه ته تشبیه ورکړي صوب زیات سره دومره تیل ویل نن سبا مسلمان د تیلو استعمال پرې بعضی کسان داسې شته چې د پټول ژوند کې تیل نه دی لګولي تیل نه نفرت ده او هغه کسان چې ستاسو پیغمبر په باره کې غلطه جبه او غلط تحریر او غلط تصاویر استعمالي ته دغه کور جوړ شي دغه کارخانه جوړ شي استعمالي هغه کې نقصان دی فائدہ پکې نشته په مختلفو زمون په دې ملک او بتا سو ګوري الله جل جلاله او بدر کړي د کویانو وبدي د سیندونو وبدي د چینو وبدي دومره وافر مقدار سره چې زمون په دې دارالایمان کې شپږ کویان دي نه ودي کاته کویان دي کورونه سره چې یوځي خې خشته او زمون د پیښور داسې وبدي چې په یو زمانه کې چې کله انګريز او پیرنګي دلته کې حکومت کولو نو مونږ ته مشران وې چې کله بدل تنل برتانی تر ځان سره به په بتکونو کې په کینونو کې وبې وړې د پیښور ځکه چې د پیښور وبو مشهور دي اوسم دا وبو ما غشان دي د کویان هغه دغه نه راتلې د تیرا د غرون په خړ کې براتلې حیات آباد سره کوم خړ راغله اوس باغې کې ګندګي ورزيږي نو د کویان وبو ما غسي زمونږ د پیښور د کویانو اعلی دا وبو پرې دی او د دکان نه د نیسله بوتل ډک هغه ته استعمالي او خپل کور کې په ماشين باندې کې دی د خوشاله کې په دونان ټکه چې دا ډېر صفاو بدی او هغه وبخین دي حالانکه زمونږ الله جل جلاله خالق او مالک زمونږ د پاره په ځمکه کې د فلټر تنظیم د مخ کې نه کړی او چې کوم مفید اشیاء ستاسو په وبو کې پکاري هغه الله پاک په ځمکه کې خې د وبو په غیر تیریږي او چې کوم مضر اشیاء په دې وبو کې وي داسې تنظیم په دې شګ او په دې ګاډ کې کړی دی چې هغه سره هغه بکټیریا جراثیم مری ختميږي بیا ستاخلې ته د وبو پاک او صافي راځي دا خو هغه ملکونه دي چې آلته کې بعضي ځایونو کې سمندر دی او بنشتا سمندر دی ترخی وبدي خوږی وبنشتا هغه خلکو شړومبه دا وب صفا کول شروع یا هغه ځایونو دي چې آلته کې د ګټر دا وب چې لاړې شي نو آلته دا غینه صفا وب جوړي د ګټر دا وب د دې دغه کې سوتوي واپس تاو کې په ماشينانو کې دا بیا صفا کی نه دا وبس کی نه دا په دې بوتل کې خو به دا وبس کړي او ستا په ملک د کویانو پاک او صفا فلټر او به هغه شته ته هغه نه استعمال
په یو بوتل باندې ته 45 روپۍ 50 روپۍ 55 روپۍ 60 روپۍ ورکې هغه ته استعمالې چې بوتل ته شيږي نو بیا راړې چې بوتل ته شيږي بیا راړې دا ټول خیر او دا ټول مال د خپل ملک نه استل دي دا غي بجولې کې ورزول نو عرض مې دا کوله زما عزتمن چې کله کافر ستا دین یې بدیشي تی بدیشي ستا امامو پټکې بدیشي ستا ګیره بدیشي ستا مستبد ګوري ستا حج تبد ګوري د پزړه باندې مې دلیږي چې اوس په مکه مکرمه کې په عرفات کې په مزدلفه کې په مینا کې د خانه کعبه نه غیر شابر د دومره دنیا ولې تابېږي دا هډر زیات دي د مسلمان نو دې دا نشي برداشت کولای نو په څه طریقه باندې تا ختمي او ستان نوې نسل تبا کوي دا غي د لپاره تاسو مختلف قسم سيزونه ریستي دي ته باغې کې اخته کړي او نوې نسل ځای کېږي زما عزتمن عرض مې دا کول چې د داسې خلکو سره معاملات بیا حرام شي بیا وسره غنري کول بکار ولې ځکه چې د ټوله سرمایه د غجولې ته ورځي او تا هغه ته وی چې کو دا کوم کار چې ته کې زما د دین مبارک زما د ایمان خلاف د امت مسلمه ته د نقصان رسول خلاف چې چرته بمونه ورې چرته یو څه کې دا کارونه ټول جایز دي دا کوز به تاسو پیسې درکو وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د نیکی او د تقوا په کار کې یو بل سره تعاون کوي خو د ګناه په کار کې تعاون نه وکړه الله پاک دې موږ ته د صحیح لارې هدایت نصیب کړي واخر دعوانا